أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. زما انتهائی عزت مندو برانو او درانو ورونو، ما استاسو مخکې د سورة النحل آیت نمبر 114 15 او 116 117 تلاوت کو. الله رب العزت دی مالا د صحیح بیانولو او موږ ټول د عمل توفیق راکړي. سورة النحل آیت نمبر 114 اللہ فرمائی فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. فَكُلُوا پس خُرَئ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ رب العزت چې تاسو لکم پاک رزق را کړی دی هغه خورئ او د حرامو نه ځان بچ کوئ. دلته الله رب العزت چې کوم دی خاص بطور خاص رزق حلال ذکر کو. پاک طیب حلال رزق دو قسم شیونه دي، یو چې کوم دی مال حلال دی، یو رزق حلال دی. نو هغه ټول شیونه چې کوم الله حلال کړي دي هغه رزق حلال کې راځي، او مال حلال چې کوم دی د ځان د حرامو نه سود نه دي ګنده شیونه چې کوم دی بچ کوئ. نو الله فرمای فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. پس خورئ تاسو مسلمانانو اے انسانانو الله عز چې تاسو لکم حلال رزق را کړی دی پاک طیب رزق هغه خورئ. واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. او د الله د نعمتونو شکر وباسئ ان کنتم ایاه تعبدون. که تاسو صرف خاص د هغه عبادت کوئ نو د هغه نعمتونو شکر وباسئ. ځکه چې عبادت لایق خو صرف هغه دی، هغه نه بل څوک شته نه. رزق هغه ورکوي، هغه د نعمتونو چې کوم دی شکر وباسئ. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. بشک الله رب العزت حرام کړی دی په تاسو باندې مردار، والدم او وینا، ولحم الخنزير او د خنزیر غوښه، وما أهل لغير الله به او د الله د نوم نه علاوه بل جانم د بت نوم یا د یو بابا نوم پس جانور باندې واغستو هغه ذبح کړی شو هغه حرام دی. ځکه چې د الله د نوم نه علاوه بل چا په نوم باندې چې کوم دی ذبح کول یا ذبیحه د حرامه ده.
دلته الله دغه ذکر کړی او ما اوهل لغیر الله به هغه شی چې داغه باندې چې کوم دی د الله د نوم نه او د بد جانو مغسته هغه حرام دی فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم او دلته الله عزت فرمایي چې کوم حرام شینه چې کوم دی خاص کر د الله د نوم نه بل جانم چې په یو شی باندې غسته دی دغه خوراک نه دی پکار او داسې چې کوم دی مایته مردار او وینا دا ټول شینه چې کوم دی حرام دي لیکن یو سړی چې کوم دی د استقراری حالت کې راشي چې هغه د لوګي نمرې نو الله فرمایي چې فمن استر غیر باغ سو حالت استقراری کې راشي دغه مجبوری وي دا شونه خوراک حرام شونه خوراک دغه مجبوری وي نو هغه چې کوم دی بغاوت دینه کوي یعنی ډیر زیات دی نه دغه کوي او ضرورت په مطابق د استعمال کی ولا عاد او نه چې کوم دی ډیر زیات تجاوز کوي فإن الله غفور رحیم بیشک الله رب چې کوم دی مغفرت کون کې دی او رحیم دی دا حرام شونه چې څومره ذکر شي دی برا دین علاوه چې کوم دی دا حرام دی وکړه نه کړه حالت استقراری راشي او دسی حالت راشي چې دینه بغیر انسان کدا ونخري نو بیا مری نو دا حالت کې چې کوم دی الله فرمایي چې هغه کې بیا د حد نه تجاوز نه کې خود دومره دی استعمال کې چې څومره هغه ژوندۍ بچي مخکې الله فرمایي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب کافر ډېر شی شونه ځان باندې اسی چې کوم دی حلال او حرام کړیو او نعوذ بالله ډېر شی شونه چې کوم دی د بوتانو په نوم باندې دا کړیو او هغه چې کوم دی حرام کړیو ځان باندې الله فرمایي چې دا اسی حرام اول یا اسی حلال اول دا ځان لا چې کوم دی خپل د طرفه دی جوړ کړی دی الله رب عزت باندې کوم دی بهتان تړلې دی ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب او هغه خبره مکه وای چې کوم تاسو جبو چې کوم دی افتراء او دروغ جوړ کړی دی بهتان جوړ کړی دی چې دا حلال دی او دا حرام دی دا تاسو ټول په الله باندې دروغ تړلې دي ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بیشک هغه خلق چې څوک هغه الله باندې بهتان تړي دروغ تړي هغه چرته هم فلاح او کامیابی نه مومي متاع قليل ولهم عذاب اليم دا دنیا دا لغونی ژوند دی ولهم عذاب الیم بیا خو سخت عذاب دی متاع قلیل دا لغونی سامان دی ولهم عذاب الیم بیا دوی لپاره سخت او دردناک عذاب دی چې داسې خبرې جوړي نعوذ بالله الله باندې دروغ جوړي وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل او هغه خلک چې څوک يهوديان دي هغه باندې الله فرمایي چې مونږه دنه مخ کې ماته باندې هغه اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته باندې قصه بیان کړل چې هغه باندې ما باشونه چې کوم نه حرام کړیو یا الله رب عزت بل ځکه فرمایي سوره اعراف کې وحرمنا عليهم شحومهما الله عزت هغه باندې چې کوم نه چربي حرام کړی و په يهوديانو باندې الله فرمایي چې يهوديانو باندې باشونه چې کوم نه داغو د ظلم او د بدکارۍ د وجه ما حرام کړیو وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل او يهوديان باندې بعض حلال شونه چې کوم دې مونږ حرام کړی الله فرمایي او دا قسم متا باندې ذکر کړی دا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله په چا باندې ظلم نه کوي بلکې خلک خپل ځان باندې په خپل ظلم کوي نو الله رب عزت چې کوم دې يهوديان باندې شونه با شونه دا غو په ظلم او بدکارۍ په وجه حرام کړی یعنی مثلا چربي ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم بیا بشکا استاسو رب چکم دے للذین آغا خلق لپارا عمل السوء چسو بد کار کئی او جهالت کئی ثم تابوا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة بیا هغه خلق چې هغه بدکاری کړي دا بدکار کړي دا خپل د جهالت د وجه ستارب چې کوم دی هغه بیا ثم تابوا بیا هغه توبه وباسي من بعد ذلك واصلحوا هغه نو هغه خپل اصلاح وکي نو الله رب عزت چې کوم دی هغه
معاف کی. ثم ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بشک استاسو رب چې کوم دی هغه دین رستو ډیر مغفرت کوونکی دی او بخون کې دی. نو کڅوک داسې یو غلط عمل وکړي په جهالت سره او بیا توبه وباسي او خپل اصلاح وکړي، الله به چې کوم نه معاف کوي. الله دې موږ ټول عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.